یاد ساته دوه قسمه جنگ دی یو ستا په ذات اټیک دی یو د چا په ذات اټیک دی ګوره بس دې کې به رب ته معامله پرېږدي یو د هغه په دین اټیک دی په دې ځان هم مړ که الله به اجر درکړي دا اوس د صحابو په ذات اټیک دی هغې غلي شو هغې څه شو غلي شو جنگ جوړ شو په احد د رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شو روب خور شو ډېر زیات یا خبره اوږدېږي دا خبره خوره شوه چې رسول الله علیه الصلاة والسلام زخمی شو نو یو آواز وکړو افیکم محمد تاسو کې شته هغه محمد را میدان ته کې عمر صاحب توره راوباسوي د الله پیغمبره میدان ته ځم ورته وایي چې شخصیت یاد کړی دی محمد زه یو شخص یم بس کنی شخص چته لوی هستی ده محمد رسول الله خو بیا هم ځان ته صرف شخص وي بس پرېږدی بیا وایي افیکم علی تاسو کې علی شته علی صاحب وایي د الله حبیبه اوس خو صبر نه کوم وردانګه میدان ته آواز ورکوم پیغمبر اسلام ته ته خو یو شخص دی په شخصیاتو به جنګ نه کوو بیا وی افیکم عمر تاسو کې عمر شته بیا هم رسول الله وایي خاموش ګوره صحابه غیرتیانو خو غیرت دې ته وایي چې د مشر خبره ومني دا څه غیرت دی چې مشر د یو څه وایي ته ټنګېږې نه ته ډېر غیرتي په حقه مې خو چې مشر درته وایي غلی شه دا خبره سموم بس ته غلی شه کشر وایي دې ته قرآن او د صحابو ژوند ادب ښیي نو بهرحال چې دی ووی اخر کې وایي اعلو هبل اعلو هبل وا هبل زنده بادو دې ګټله دې ځای کې رسول الله علیه السلام وی آواز ورکې الله اکبر الله لوی دی خو بل لوی نه دی ولې دی آواز وکړه یاره پیغمبر علیه السلام وایي تر اوسه شخصیات چړل زمونږ شخص سره کار نه و خو چې کله وی اعلو هبل ای هبل زنده باد تا وګټله پیغمبر علیه السلام فرمایي اوس د عقیدې جنګ شو اوس د نظریې جنگ شو اوس خاموش مه پاتې کېږئ د دین مسله کې به خپله خبره کوئ نو ویې کړه خپله خبره بیا هغې شعر وی لنا العزا ولا عزا لکم مونږ سره عزا شته د لوی پیر مریدان یو تاسو سره څه دي رسول الله آواز وکړو لنا المولا ولا مولا لکم مونږ سره پروردګار دی تاسو سره نشته نو عرض دا دی چې دا د هغې په ذات اټیک دی نو پیغمبر علیه السلام وایي غلی شئ تاسو ته بېوقوف وایي غلی شئ چې پیغمبر علیه السلام غلی شو تاسو وګورئ دا توای لیکلی دا د وقف نشان دی وقف مطلب خبره غلی شوه وحی بند شوه بل ورځ اعلان راغی الا خبر شئ مسلمانانو الله دفاع کوي د صحابو پته لګي چې موحد باندې خلک کم اعتراضات کوي موحد به د ځان د اعتراض جواب نه کوي بس دا فیصلې رب ته پرېږده الله ته پرېږده بس د دې جواب به رب العالمین کوي او دا یاد ساته زه اکثر ډېرو ځایونو کې دا ما ویلي دي ګوره یو زمونږ د ذات خبره ده الله ګواه دی که ماله څوک د هر قسم غټ کنځلو کې که نه زه برداشت کوم خو یو زما د دین مسله ده بردان کې مونږ مسلې مولا نصروانې شو ایسیچو راغی ډیجیم پکې راغی خبره ډېره غټې حد ته لاړه ما ورته ویم مې ایسیچو صاحب یو خبره یو زما د ذات خبره ده ماله چې دې هر نمونه کنځلو کې زه معاف کوم بس الله سبحانه وتعالی به ورسره ګوري ما معاف کړی دی خو یو زمونږ د دین مسله ده په دین باندې زه ځان وجنم هم سر پې هم وجنم جیل پې هم قبلوم پیسې هم پې لګوم د دین خلاف چې زما څوک کوي او زما څومره وس رسي زه به د خپل دین دفاع او د باطل رد کوم هغې ته یې تاسو څه وایئ غلي شو مولا ته چې تاسو خو یو هفته ما له مازغه وخوړلو اوس د ده مخکې خبرې وکړې وی حق در سره دی که هسې دې سړي پسې شوې مولان غلي شو ما ورته وی سوال نه پیدا کوي چې زما مخکې د دې ژبې وچلېږي دا صرف بار پروپیګنډو له بد دي کنی دا ګزه دا میدان اکه ټایم هغې زما په حق کې فیصله وکړه او بیا درس و ډېر الله ملګري جوړ کړو نو عرض دا دی چې دا په شخصیت یې ولا ټایک وکړو اوس